السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله وې امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په موضوع کې به دوستانو نن یو افسوسناک خبر مخې ته راغلی دی. نن یو بل خستا ځوان اوبو وړی لاش یې درې څلور ورځې بعد پیدا شو. د واده یې ډېر زیات لږ وخت شوی کلي کې او کور کې یو پریشانی ده. دې کس کوم ځای سره تعلق لرو او کوم سین وړو دا ټول معلومات سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو مو سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره غنټۍ نشانی وایي چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو خارز خان ولد روخان خان چې شب قدر پهلوان علاقې سره تعلق لرو ملګرو سره رشکۍ دریای کابل سیند ته لمبا تلو سیند کې لامبل چې اوبو په مخ کړو ملګرو خوشا علاقو ورپسې ډېر زیات تلاش وکړو. ریسک والا هم رالل په موقع پیدا نکړو. څلور ورځې بعد یې بې لاش ملو شو چې ډیر زیات خراب شو. بدن هم غوښې تللی وي ډیر په بد حال باندې وفات شو. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو مونږ ته هم پکار دي چې داسې خطرناک ځایونه ځان وساتو. لمبا د پاره ډیر لرې نزو سیندونو ته نزو ځکه چې دې ورځ کې اوبه ډېرې زیاتې وي. دا ګوره څومره ښایسته ځوان یې وړی و د واده 2 کاله شي و. ښځه غریبه هم کونډه شوله. د مور پلار زړونه یې هم مات کړل. کلي ګاونډ کې هم پریشاني ده. الله تعالی دې ټول مسلمانان د داسې افت او مصیبتونو نه وساتي. آمین. دوستانو دا وه زموږ د دې نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو د پاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ټلی نشان وهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.